بسم الله الرحمن الرحيم فقوله ده هم ویلو کنه وأبوة ودارا وعلما عطفا على نفسا وأبا بحسب المعنى فهو ناظر إلى كل من المثالين المذكورين غير مختص بالأخير فهو بحسب الحقيقة أورد لكل من التمييز الواقع في الجملة وما ضاهاها 5 أمثلة فالنفس عين غير إضافي توجه جي هجي پینزم بحث شروع اول بحث کم تعریف دا تمیز کڑے ہو دویم بحث کم تقسیم کڑے ہو 2 اقسام ہوتا او دریم بحث کی دا قسم اول بیان هم کڑے ہو قسم اول څوک چې کله د ذات مذکوره یعنی د مفرد نه تمیز وي بری دي 2 صورتو مقداری او غیر مقداری نو هغه دواړه یو بس جوړ کړو کې بیلو ښه نو دریم بحث کې د مفرد مقداری بیانو به څلورم بحث کې د مفرد غیر مقداری بیانو به پنځم بحث کې د ذات مقدره کله چې د نسبت نه تمیز وي دغه بیانو او دا شروع دی لکه قیسه باندې پوه شوي خجی د به مونږ ویلو کله چې تمیز د نسبت نه نو دغه نسبت کله په جمله کې دغه مثال ذکر کو طاب زید نفسا او کله په شبه جمله کې لکه زید طیب ابن نو دغه سره به نور مثالونه ذکر کوي فقوله وابوه ودارا وعلما درې مثالونه نور ذکر کوي او دا وابوه ودارا وعلما ظاهر کې د سی معلومیږي چې د عتب د په ابن باندې ځکه مخکې ترناغه ذکر دی او ظاهر کې د سی معلومیږي چې کله شبه جمله غیر پر د درې وړ نور مراتلی شي او جملې د پر نشورات للی پوه نه شوي ظاهر کې د سی معلومیږي تاسو کافی عبارت وګورئ نه طاب زید نفسا ببسسری وزید طیب ابا وابوة ودارا وعلما ظاهر کی معلومیږي چې ابوة ودارا وعلما درې وړ عتب دی په ابن باندې او دا درې څلور وړ بشری کړي شوی جملې د بار راځي جملې د بار دا بقایه درې ناراضي ظاهر کې د معلومیږي رسې به نو علامه جواب کوي بھائی سید چې ظاهر کې لفظ کې عتب د ابوتن دارن او د علمن په ابن باندې ده خو مانوي تور دا درې واړه په مخکینو دواړو عتب دی په ابن باندې نفسن باندې او مطلب دا یو شی چې کله جمله کې نسبت وي باغی کې ابهام وي د 15 قسمه تمیز راتللی شي نفسن ابن ابوة دارا علما او کشب جمله کې کم نسبت دی باغی کې ابهام وي نو دغه ابهام د رفع د بارام 15 قسمه راتلی شي نفسا پرونم ویلو شبه جمله سم نفس لګي ابن ابوة دارا علما هر یو د بار څو مثال شو 15 مثال شو نه به برس سوالو کو چې یو مثال کافی وو 15 مثالونه هر یو د بار ولې ذکر کې نبی بس قصه کو ورته وګورئ فقوله دا قول صاحب د کافی و ابوة ودارا وعلما عطف دا عطب دی علی نفسا باندې و ابن باندې بحسب المعنى معنی په اعتبار سره بدواړو دي فهو ناظر الى كل من المثالين هذا قول د کافی چې الناظر دی الى كل من المثالين نظر کوي هر یو دوړو مثالونو ته یعنی دا قول د صاحب د کافی چې د درې سینې ذکر کړي داری وته متعلق کېدل شي غیر مختص بالاخير صرف شبه جمله والا سره مختص ندی یعنی ابن معنی نه تی ادب به اور بس راځه فهو بحسب الحقيقه لنډ دادا چې د حقیقت په اعتبار سره صاحب د کافی چې د حقیقت به اعتبار سره اورد راوړي دي لكل من التمييز الواقع د هر یو تمیز لپاره کوم چې واقع دی په جمله کې دی
او ما ضاها یا به شبه جمله کې یعنی ابهام د جملې د نسبت لري کړی یا د شبه نه نو هر یو د باره راوړي څه خمسه امثله دا قصه مې کړې وکنه څو مثالونه راوړي پنځه برحال طاب زید نفسا هغه ته چیرته وي به څنګه دلته کلاس کې کېناستله مکانه کار ټیمو به بار څوک بار نه څوک نه راځنه کی قصه براله نه خرابوي بالکل به څوک نه راځي اوس نه واورئ کلی به درې ورځې نه پرېږدم که څوک منځ کې رادن نه شو وکښې لږه نو طاب زید نفسا علما ابوة دارا طاب زید نفسا ابا ابوة دارا علما دغه شان زید طیب نفسا ابا ابوة دارا علما دا ټول ویلی شي فالنفس وزدل تر اعتراض جواب دی تاسو به بر وګورئ اعتراض دا دی چې بھئی یو مثال کافي دومره ګڼ مثالونه ولې راوړي یو لم پنځه راوړي بل لم پنځه راوړي نو د هغې جواب دا دی چې اصل کې دلته احتمالات ګڼ جوړیږي د هغې اعتبار سره دا مثالونه راوړي دي مخکې هم د یو څو اصطلاحاتو بیان کړی او تاسو لغوه کښې بیا واورئ یو منتسب عنه وي منتصب عنه یو متعلق وي د منتصب عنه نو اسم تام هغه منتصب عنه دی اولی ورته وي قسم کړی وه دا تمیز منتسب دی عنه د هغې نه منتسب دی نسب یې حاصل کړی عنه بعده دا ویلي که نه او یو متعلق وي دا هم قسم کړی وي اسم تام منتصب عنه لکه طاب زید کې زید او طاب زید ابن کې پلار د زید متعلق د منتصب عنه او تمیز د خپله څه دی منتصب عنه ورسره د تمیز چې دی دا درې قسمه راتللی شي څلور قسمه څو قسمه راتللی شي بلکې دا خبره لږه وروسته کوي تمیز د دریو طریقو سره راتللی شي کله خاص فی منتصب عنه پورې یو کله خاص فی متعلق پورې دوه او کله دواړو د پاره راځي څو شو درې ونه رسېدلی خاص وي او کله خاص وي متعلق پورې او کله دواړو څو صورت شو مجموعي درې دا به دې ځای ودروئ بیا تمیز کله عیني غیر اضافي وي کله عیني اضافي وي او کله عارض غیر اضافي وي او کله عارض اضافي وي هذه د هر یو اصطلاح وضاحت وکړو تمیز کله عین وي غیر اضافي عین معنی قایم بالذات وي وسب نه او غیر اضافي معنی د دې تعقل سمجھ میں آنا دا بل چانی موقوف اضافي شی چاته ویل کېږي اضافي هغې ته ویل کېږي چې تعقل د احدهما موقوف وي په تعقل د آخر باندې یعنی د یو شي پېژندل چې کله په بل شي موقوف بیا ورته څه وایي اضافي وایي او کله چې د یو شي پېژندل په بل نه موقوف بیا ورته غیر اضافي وایي زده نه شو او عین هم زده کړو عین چاته وایي قایم بالذات ته او عرض چاته وایي قایم بالغیر ته لکه علم خپله قایمېدلی شي چې عالم نه وي عالم کې به علم وي رنګ سپین هسې راتلی شي بھئی دیوال ټوپۍ وغیره کې به راځي تور سور وغیره نه رسوي پې او عین چاته وایي چې هغه وجود کې چاته نه محتاج لکه دې سړي دې جسم ته ووایه غلارې موجود دی ښه مزېدار او ودم دی تاسو پوهېږئ که نه سترګې مې پټې دی که کروڑ کاله خوب نه دی کړی خو دې غر کا که لاندې څه ګورې مونږ بره لګوي ته لاندې ګورې لاندې خوستیانو ته خو نه ګورې دې ټولو نه ستا نه دې ټولو سره غټې دي بېغمه شه او کېدای شي کرامت هم ډېري ستا هغه که 10 کروړه کوي ما یقین دی نور هغه 40 کروړه یو یوه کوي نو که نه خرڅ یې که دواړې مدرسه به پې ځان له جوړه کړي شاته ولې بیجي مدرسه مې پې جوړوله که نه یوه خو خرڅه که یو باندې کار کېږي وکښې لکه خپلې مدرسه جوړه نه کړه نورو سره به امداد وکړي کوم ځای ته ورسېدلو اوس راشي
څلور قسمه جوړیږي تمیز. عین دی عین بوي یعنی قائم بالذات بوي لکه نفس، او غیر اضافي بوي تعقل چا باندې موقوف نه دی لکه نفس مثال شو کنه. دویم عین بوي او اضافي بوي تعقل بددي پیجندل بددي په بل چا موقوف لکه اب عین دی، خو اب پیجندل بچا موقوف دی په ابن. اب هغه چا دوی چیزی بچي او ابن هغه چا دوی چې ابي د دوړ یو بل نه پیجندل موقوف دي. دوشو او دریم عرض وی او غیر اضافي وی لکه علم. عرض دی عالم پورې دی اضافي نه دی، چا باندې پیجندل نه دی موقوف. او بل عرض وی اضافي وی لکه ابوت پلار تو پلار پورې قائم وی هغه به اضافي دی. تاسو نه پیږئ څو صورت شو څلور. نو تمیز کله منتسبانو پورې خاص وی به دغه تمیز څلور قسم راځي. عین اضافي عین غیر اضافي عرض اضافي عرض غیر اضافي څو شو څلور. تمیز کله متعلق پورې خاص وی چا پورې دام به څو قسم راځي څلور هم دقه څلور واړه. عین اضافي غیر اضافي عرض اضافي غیر اضافي او کله دواړو احتمال لري تمیز به دغه څلور قسم. مجموعي څو شو 12 نه رسېږي. او کده سی وی چې تمیز څلور قسم راځي. عین اضافي دا طریقه اسانه ده. غیر اضافي عین اضافي عین غیر اضافي عرض اضافي عرض غیر اضافي څو شو څلور. به هر یو بدرې درې قسمه دي منتسبانو پورې خاص متعلق پورې خاص دواړو احتمال څو شو 4 3 12 نه رسېږي. پدې کې اوس څو مستعمل دي او څو نه دي مستعمل. نه غیر بار تاسو همدغه ترتیب سره واورئ. اول نمبر عین اضافي دی. نو عین اضافي چې کله منتسبانو پورې خاص وي خاص منتسب دا غیر مستعمل دی. و پکې غیر مستعمل شمارې کا پوه نه شئ. څلور دغه جوړ کې ښه عین اضافي نقشه غیر اضافي نقشه عرض اضافي نقشه او عرض غیر اضافي څلور نقشې ذهنن جوړ شوي که نه. راشي اول څوک ده عین اضافي. ناغیک سره اول ولګوه چې منتسبان هو پورې خاص وي دا غیر مستعمل ورسېدی. لاندې راکوشه غیب سي متعلق پورې خاص وي دا غیر مستعمل. اخیر لاندې راکوشه پسې دواړو احتمال لري دا پکې مستعمل. نولنو دریو کې دوه غیر مستعمل یو مستعمل صحیح شو. دویم لراشي عین غیر اضافي د دې لاندې درې وړه لګي. منتسبان هو پورې خاص غیر مستعمل دا مستعمل شو. متعلق پورې خاص دا مستعمل شو. او دواړو احتمال لري دا غیر مستعمل دی. نو په دې دویم کې دوه مستعمل یو غیر مستعمل مجموعي تور درې مستعمل مینځ ترال او درې غیر مستعمل. دوه غیر مستعمل په عین اضافي کې یو غیر مستعمل په عین غیر اضافي کې او دوه مستعمل په عین غیر اضافي کې او یو مستعمل په عین اضافي کې درې درې شو کنه. اوس راشي درېم لګیری دا عرض اضافي منتسبانو پورې خاص وي غیر مستعمل او متعلق پورې خاص وي مستعمل او دواړو احتمال لري غیر مستعمل. غیر مستعمل دوه نور رال او درې مخکې څو شو 15 او مستعمل هم یو رالی څلور. که غیر عرض غیر اضافي درال شي منتسبانو پورې خاص وي غیر مستعمل غیر مستعمل شپږ شو او متعلق پورې خاص وي مستعمل نڅو شو هغه 15 شو او دواړو احتمال لري به غیر مستعمل. غیر مستعمل څو شو وشو نه رسېږي. نو په اول کې عین اضافي کې غیر مستعمل دوا په دویم کې یو درې او عرض اضافي کې به دوا 15 او غیر اضافي کې به دوا نو وشو او باقي 15 مستعمل دي. نو دغه مستعمل مثالونه صرف علامه راوړي دي. تاسو پیږئ نو ګڼ مثالونه ولې راوړي وایي جی دې لپاره چې کله منتسبان هو پورې خاص وي کله غیر متعلق پورې خاص وي کله دواړو احتمال لري به تمیز هم څلور صورتونه جوړیږي. نو په دې کې کوم چې مستعمل دی 15 دي نو ځکه 15 راوړي خلکو دې وښودله چې دغه مستعمل دي. ګڼ مثالونو فایده دا شوله. ټیم ډېر وانه وختوي ورته وګورئ.
راځي فالنفس عین غیر اضافی دا عین دی قائم بالذات دی غیر اضافی دی تعقل بول چانه دی موقوف او داغ مثال له خاص بالمنتسب عنه پوری خاص دی فیګه کنا مستعمل له والدار سره څخه دار مراغله وی چې دا عین غیر اضافی دی عینم دی قائم بالذات دی دا غیر اضافی دی لکه دا نفس فشان او دا هو متعلق بالمنتسب عنه پوری متعلق دی زید خکور نه دی زید کور دی زید طاب زید دارن زید ډیر خدای زکه چې زید کور دی دا څه کی بای د زید متعلق کور یادو ما کور خدای اوس ورسېدی کنه والاب دا څوک دی دا عین دی قائم بالذات دی خدای اضافي دی تعقل په ابن باندې موقوف دی کنه بنت ابن ولد باندې خدا محتمل لهما دوړو د پاره طاب زید ابن زید یادی یعنی زید ابن تاسو فکر کنه الکه ور پورې خاص ته مطلب دا لري چې د خبر جوړیدل شي زید ابن متعلق پورې خاص دی متعلق احتمال هم لري ابي چې کوم د نبوت به اعتبار سره خده وګورئ عین اضافي دا محتمل لهما د دوړو والابوه دا بل مثال کنه دا عرض دی قائم بالغیر دی اب پورې قائم دی او دا اضافي دی تعقل د اب چیرې تاسو ولد باندې موقوف دی والعلم دا عرض دی او دا غیر اضافي دی عرض دی علم پورې قائم دی غیر اضافي دی تعقل بچا موقوف نه دی او کل واحد منهما هر واحد بری دواړو کې د اخري دواړه یادي کم ابوت او علم یادي دا متعلق دی مل منتسبن هو پوری چا پوری یعنی طاب زید زید ډیر خده ابوتن بد اعتبار سره چپلار دی طاب زید زید ډیر خده علما علم یعنی زید عالم زید ابن خبر جوړیدلو کنه دا مطلب یې ده پتن لګي ورسې کنه مخکې او فی اضافه خجه کله چې د ذات مقدره نه یعنی د نسبت نه ابهام لري کوي دغه نسبت کله په جمله کې کله په شبه جمله کې کله په اضافت کې نسبت د مضاف چې مضاف الیه ته کمی دي کې ابهام وي تمیز لري کوي وګورئ او فی اضافه تعاتب دی له قولی فی جمله وما ضاها باندې بیان عطف او بیان ترکیب مثل یعجبنی تعجب کې واچول مال را طیبه طیب اضافت چې کوم هو د شوی دی خستواله د زید الکه خستواله د زید په څه اعتبار سره دی دا خو راته لګو وایا نو نسبت د طیب چې زید ته شوی دی کې سره دی نسبت کې ابهام دی پیږي کنه پیږي یعنی د اضافت کې نفس په اعتبار سره کنه الکه صاحب د کافی خو نفس نه ذکر کړی ډاری کې د سویلی یعجبنی طیبه ابن ابوتن دارن علما او نفسا نه ذکر کړي نفس نه لګي که څنګه وینه لګي خو مشهور وغه نه ذکر کړي وترکه مصنف دا نفسا بری خذلو لانه اظهر ځکه دا ډیر ظاهر اظهر التمیزات ده ولا خفاء به بدی کیس خفاء نشتا وابن وابوتن ودارن وعلما یعنی بنځه وړدل تم لګي ښا التم لګیدل طاب زید نفسا کې زید طیب التم لګیدل او یوجبنی طیبه دې کوم پنځه وړه لګي اورد هذه الامثله راي وړ صاحب د کافی د مثالون علی وفق ما سبق د ما سبق موافق راوړل التم هر یو سپینځه لګیدل التم لګي یعنی جمله کې شبه جمله کې اضافت کې وزاد علیه البته اضافت د باره مثال بلم زیات کړي ولله دره فارسا توجه جی ولله دره فارسا دا فارسن تمیز دے دره د نسبتنا در اضافت چې هو تکم شوی دغه کې وهم دے فارسن دغه نه تمیز دے الکه زید تخیری کثیر دے زید تا الکه ولی تخیری کثیر دے فارس ته کنه یار شاه سوار دے تاسو خبره پوه شولې نو اضافت د باره دو مثال راوړه دا دویم نو سوال دا دی چې یار دا خو متن دی جملې د باره یو مثال او شبه جملې د باره یو
اگر که تمیز هر یو سره پنځه پنځه ولګېدل خو مثال خو یو کنه نو د اضافت د پاره یو مثال راوړی بس کافی دی یو جبونی طیبه پنځه وړه تمیزونه اوسه ولګېدل نفسا ابا ابوة دارا علما نو ولله دره فارسا دا علاهده مثال اضافت د پاره بل ولې راوړي پوه نه شوئ دو فیدو د وجنه څو فیدو د وجنه هغه یوه فیده پکې دا ده چې فارس تاسو ته بدل اسم مشتقي دی فروسا یا فروسو کروما یا کرومان اسم فاعل صيغه ده نو اشاره کوي تمیز د پاره ده نه د ضروري چې جامد دي اسم مشتقي راتلی شي دا فیده پکې وا یو کار چې زیتی کې نو فیده به بیانې کوي به وریا کار لغوي تاسو پیږئ کنه نو فیده بیان شو یو فیده دا شو او بل ډیر اهمه ده او ته وګورئ اشاره د بکیل تمیز تمیز ته قد یکون صفتا کله کله دا تمیز صفت می مشتقه مشتقه صفت مشتقی وی و ايضا برګوري دا ډیره مزیدار فائدہ ده دیما ولی سب دا مثال چې صاحب د مفصل دا د مفرد مقداری کی مثال لا وړي دي مضاف د بارا مقیاس چې ده کنه الته لا به الفاظ دیگر د ذات مذکوره مثالونه کې راوړي ذاتی کله چې اسم تام مفرد وی ابهام پکې دا غیب مثالونه کې راوړي نو صاحب د جامع کافی اشاره کې دی خبره تا چې دا مثال دوړو کې لګي خو بس قصه بوله لګه بدلو ها نه پوهیږي انتیا هم مساله ده د سره یو زول اعتراض هم حل کیږي به وخت شیدا خبر پرو کول صاحب د مفصل دا مثال راوړې په ذات مذکوره کې چې کله د مفرد کې ابهام وی تمیز د مفرد ابهام ختمي عدل تر اشاره صاحب د کافی اشاره کوي چې څنګه داغي صحیح کیږي د نسبت نم صحیح کیږي یعنی اضافت کې چې کوم مضاف مضافری کې چې کوم نسبت وي غیر نم صحیح کیږي څنګه توجه پوهیږي تر اوسه ورسي نو ګورئ د مفرد مثال به علی چې کله دی هو کې کم ضمیر دی د دې مرجع نه معلومانو په ضمیر کې به هم د چا تراجع تاسو ویږئ کنه چې کله مرجع نه معلومانو مرجع کې به هم دی نو به هم په مفرد کې شو دا د مفرد مثال صاحب د مفصل را وړو توجه جی او کچری مرجع معلوم شي لکه جاءنی زیدن ولله دره هو زمیر چاته راځي د زید ته زید خو معلوم دی نو په دغه صورت کې دره اضافت هو زید ته کول دواړه معلوم دي منصوب معلوم دي منصوب الیه معلوم دي خو خیر کثیر د زید د په څه اعتبار سره د زید ته ولی خیر کثیر دی هغه کې به هم دی هغه نسبت کې الکه د خیر نسبت چې ته زید ته کې ولی کې دی کې به هم دی نو دغه خو نسبت شو کنه یار څه کې ابهام شو نسبت کې د خیر نسبت چې ته کې زید ته دی کې به هم دی نه ابهام لري کو فارسن سره ونه رسیدلې وي نو صاحب د مفصل مثال راوړیو د ذات مذکوره د مفرد نه وجه څه و چې هغې کې ضمیر کې ابهام مرجع نه وه معلومه نو صاحب د کافي وایي چې دا د نسبت نم صحیح کېږي هغه دا چې مرجع معلومه که نو لکه زید شو نو بیا د در اضافت چې هو زید ته وشو نو بس مرجع منصوب الیه معلومه ده مضاف الیه معلومه ده ابهام په نسبت کې دی چې هلکه خیر کثیر زید لدې د دې خو ډېرې وجې کېدلی شي زید د پاره خیری کثیر دی علم حاصل کړی دی ځکه ښایسته کور الله ورکړی دی نیک عمل دی شل وجې جوړېږي نو کومه یوه ده فارسن شهسوار دی که نه جهاد به کوي تاسو پوهېږئ که نه نو مخکې چې کوم مثال در شوی و التمرة مثلها نو تاسو ته معلوم یو ملګري اعتراض کړی و چې وایي دلته خو اضافت دی او دا مثال یې په مفردو کې راوړو شروع کې څه ویلي کله د ذات مذکوره نه وي او کله د ذات مقدره کې جمله شبه جمله او اضافت ټول داخل دي داسې ده که نه بیا چې مثال راوړی دی نو د دویم والا اضافت والا اول کې راوړی نو جواب به څه شي چې وایي هلته څنګه و على التمرة مثلها
مثلها کنه مثل اضافت هو ها تکی نبی د اضافت والا مثال له دا خبره به ټیک ده کې به هم په دغه نسبت کی نزو بدن به بدن نسبت نه حال شي اضافت نه پیږي او کنا د التمت مثل نسبت ها تکول دی کنا بلکې نفس مثل کې د مضاف کې خپل ابهام وي په تمری باندې په مثل د تمری چی دی مثل چی مثل خوشل شی جوړیږي نه رسې کنه نه دی مثل مضاف کې ابهام بیان بچا کې شو مفرد کې دی به تی زبدن لري کړی دی او تو ګورئ ولله در فارسا دا خوش وايضا لما ورد ورکل چې دا مثال راوړی او صاحب د مفصل مثالا لتمیز المفرد دبار على ان يكون الضمير في په دې اعتبار سره چې ضمیر په دې کې مبهم دی لکه ضمیر د ربه رجلا چې مبهم دی ربه کې ضمیر شاته راځي دی ابهام دی پکې نو رجلا ته لري کو نو دا د مفرد مثال شو ويكون فارسا دا فارس به تمیز شي عنه دا مبهم نه اراده صاحب د کافی اراده وکړه ينبئه چټولي دنیا ته خبر ورکړي اعلان نه هو چې دا مثال یصلو صلاحیت لري یکون تمیزن چې تمیز شي نسبت د نسبت نه علی ان یکون الضمیر فيه هغه دا چې به ضمیر بدی کې معین بوي معلوم بوي معین معلوم به یعنی مرجع به معلوم بوي ماده د مثال ویلوغه والابهام به چې ابهام چې یکون فی نسبت الدر اچ کله د در نسبت الیه دې ته کې دې نسبت کې ابهام وي والدر فی الاصل اللبن تاسو پوه شئ اخري خبره لکه دا درس ته ويار وای در اصل کې شودو ته ویلې کیږي پيوتا اوبه عربو په نسبت شودو په ډیر اهم شی بس شودو ورسره دی معنی خیر ورسره دی بس پلان کې شودو ولده دا جمله د دې لپاره شوري چې پلان کې خیر ولده خیر کثیر نو شودي خیر کثیر غنلو ښه دینه دا متل جوړ شو پلان کې شودو ولده معنی خیر کثیر والا والدر في الاصل اللبن وفي خير كثير للعرب عرب بالنسبه خير كثير فاريد به بإرادة شول بدي سره د خیر اے لله خيره دره خيره فارسا پنه رسیدلې فی هجی فارس را د بیان کا فارس چا نه دی وای فارس کړه فراست نشفا باندې فتحه فراست نبی د کرومه باب د فروسا یا فروسا د اسم فاعل صيغه ده او معنی د شاسوار د اسون ماهره والفارس اسم الفاعل من الفراسه بالفتح فراسه دا مصدر د فروسا یا فروسو بالضم کرومه باب نه ای حزق بامر الخيل ماهره د خیل بکارونو کې د اسونو بکارونو کې واما الفراسه بالكسر فراست تشي فمن التفرس ادراک ته ویل کېږي پوهه تا تاسو ویږئ نور به پاتې شو